السلام علیکم محترمو ګرانو ورونو. ما چې کمې خبرې کړې او کمې ویډیوګانې مې کړي دي او چا را باندې کړي زه هغه هم دوا غواړم، هغه هم د هدایت سوال کوم چې الله دې هغه ته هم هدایت وکړي، الله دې ما ته هم هدایت وکړي. او ما چې کوم څه ویلي دي که نه، نو زه د دوا ځای کې پروت یم، ما خیرې کړي دي. ما له خیرې نه دي مناسب، زه یو فقیر بنده یم، خدمتګار بنده یم، د عمرې او وجهانو خدمت کوم. نو دې دپاره زه محمد زمان قاري صاحب زما سر خلاص کو. هغه ما ته وویل چې مولانا فضل الرحمن صاحب نه وې، د پټکې به دې نه وې، د پټکي تحفظ به دې نه وې، د ګیري تحفظ به دې نه وې، د مدرسې تحفظ به دې نه وې. دا هر څه ویل، هغه په دې باندې دستخط یې نه دي کړي. یهود او نصارا ویل لکه د ترکو او د مصر درس ختمول غواړي پټکي او ګیره او مدرسې پوه شوې، ویل دا د مولانا صاحب په خاطر دي. نو ما خو ویډیوګانې نه وې کتلې میډیا ته، خو زه خو میډیا ما په ځانه بس خیرې کړي دي. دا ټیک ټاک مې کتو، بس دې کې به ملا صاحب راغی دغې حملې مې ورکړي، داسې دستخط یې پرې کړی دی او هر څه یې خرڅ کړم. زه به دې ډېره معافي غواړم، د محمد زمان قاري صاحب ډېر شکریه ادا کوم. بل د احسان خټک صاحب زما دوست دی او الله دې په خپله دوستانه وګرځوي، الله دې خپل دوست وګرځوي. هغه ما ته دا هدایت سوال وکړو او دا نصیحت یې ما ته وکړو چې قلاشه ته دوا اوځې کې پروت یو فقیر بنده دوا کوه د پاکستان حکومت ته. زه د احسان خټک صاحب ډېر شکریه ادا کوم. ما نه دی احسان خټک صاحب او محمد زمان قاري صاحب په جنت کې م الله نه بیلی. او ورونو زه په دې باندې ډېر ستومانه یم، ما نبي بچي م خفه دي، ما کور والا بوډۍ راوستله، هغې ویل چې نه درځم وایي زه تلم یا چې عمرې له راوسته. هغه وایي ته به ما نه ویډیو کې وایي دا تا په څه شروع کړې ده، وایي زه نه درځم. وایي بچي رانه ټول خفه دي، ټول خاندان رانه خفه دي، عالمان رانه خفه دي. ورونو زه ډېر خفه یم، ما دا یو هفته ډېره په خفګان تېره کړه. نو زما دې په دغه خبرو باندې توبه، زما د عالمانو د بې ادبۍ نه هم توبه، زما د پاکستان د ادارو د بې ادبۍ نه هم توبه. او زه به دوی ته سوال کوم، دوا به ورته کوم چې الله دوی له مخه ورکړه د پاکستان ټولې ادارې چې کوم دی دا چیرې زموږ مټې دي، زموږ دفاع او سرحداتو دفاع ده، زموږ مټې دې مضبوطې دي. نو زه به دوی له د خیر دوا کوم، که بیا نه کوم خدای زما د عبادت قبول نه کړي. زه به د جمعه هره شپه به زه 2 رکعته نفل کوم. تاسو د عالمانو لفظي خدمتګار یم، د عالمانو ورونو د ټولو خدمتګار یم. او زما څه کار شو د یو فقیر بنده چې زه خیرې کوم، ما باندې چا کړي دي، هغه ته هم د هدایت سوال کوم. او د پاکستان حکومت وایم الله دا کچکول دې مات کړه، یو خزانه وله ورکړه او د سونې غر پرې راوباسي. دا یهود او نصوارا موږ ته محتاجه شي. الله د حالات یې ښه کړه د پاکستان، الله دا څه حالات دی، دا کچکول له تا لاس کې ورکړی ګرځوي، الله دا کچکول دې مات کړه ورکړه او د سونې غر کې راوباسه. ته خو کولی شي، ته خو مسبب الاسباب شاید پاکستان د حالات ښه کړه. یو نیک شرعي محمدي کس پرې راوله، د هغه په لاس د حالات ښه کړه، نیک شرعي محمدي او د اسلام جنډه پرې ودروه او دا په ټوله دنیا خوره کړه. دا یهود او نصوارا هم د اسلام د جنډې د ستوري لاندې راوله. الله دا دوا زما قبوله کړه. الله ربنا تقبل منا انک انت السمیع